بسم الله الرحمن الرحيم. أما الألف والنون زائدتان إن كانتا في اسم فشرطه أن يكون علما كعمران وعثمان، فسعدان اسم نبت منصرف لعدم العلمية، وإن كانتا في صفة فشرطه أن لا يكون مؤنثه على فعلانة كسكران، فندمان منصرف لوجود ندمانة. دي عبارت کی مصنف د اسباب مناصره په اوتم قسم بینوي چې هغه الف نون زائدتان ده. الف نون زائدتان لوی مناصره ده هغه الف نون چې زائد شوي وي. ٹھیک ده کنه؟ هغه الف نون چې زائد وي چې څه وي پوه شوه؟ هغه الف نون چې څه وي زائد وي د لغوي معنا ده. او نحویانو په اصطلاح کې الف نون زائدتان هغه الف نون چې د یو اسم په آخر کې په وضع زیات شوي وي. هغه الف نون چې د اسم په آخر کې په وضع باندې زائد وي. ٹھیک ده کنه؟ پوه شو په خبره باندې تعریف باندې پوه شو. الف نون زائدتان دې دوه صورتونه دي. دا به دوه حالونه خالی نه وي. یا خو به دا په اسم کې یا په صفت کې وي. یا په څه کې وي؟ اسم کې وي یا په صفت کې به وي. ٹھیک ده کنه؟ یعنی الف نون زائدتان اسمی به وي یا به الف نون زائدتان صفتی به وي. ٹھیک شو کنه؟ که چیرې د اسم په آخر کې زیات شوي وي. ٹھیک ده کنه؟ الف نون زائدتان اسمی بشي. او که صفت په آخر کې زیات شوي نو الف نون زائدتان صفتی بشي. په یو په خبره باندې اسم د څو شانو مقابله کې رسي عام طور سره. اسم د څو شانو مقابله کې ارسي عام طور سره. کله د اسم د فعل او د حرف مقابله کې وي، کله به اسم د فعل او د حرف مقابله کې وي چې اسم دا فعل او حرف نه ده. کله د کنیت او د لقب په مقابله کې وي چې اسم دا لقب او کنیت نه ده. او کله به دا د صفت په مقابله کې رسي چې اسم دا صفت نه ده. ښه په یو په خبره باندې دې کې مصنف مراد اسم نه هغه اسم مراد چې د صفت مقابله کې وي. اسم مقابله کې وي، صفت په مقابله کې وي. نو مصنف الف نون زائدتان که په اسم کې وي دغه پر خپل شرط بیانوي، او که په صفت کې وي پر خپل شرط بیانوي. په یو کچره الف نون زائدتان په اسم کې وي نو دې شرط دا ده چې د عالم وي. سبوي عالم بوي. نو فشرطه ان يكون علما چې دا وسوي علم بوي. لکه عمران عثمان او کنه پوشي لکه عمران او عثمان. په یو نو عمران او عثمان دب غیر منصرف ویلي ځکه چې عمران اسم ده، عثمان اسم ده، او دې په اخر کې الف نون زائدتان دي او د دوه علم هم دي. مخه ته نوس ده کنه؟ ٹھیک ده کنه؟ دا غیر منصرف ده. ښه پوه شوې په اسانه دي که څه نشته کنه یار؟ که بیا که وصاله شم پې اسان ده. الف نون زائدتان په دې عبارت کې متوسطوي چې په دې عبارت کې مصنف او تم قسم د غیر منصرف بینوي چې هغه الف نون زائدتان ده. الف نون زائدتان لغوي معنا ده هغه الف نون چې هغه زائد وي. ٹھیک ده کنه؟ او نحویانو په اصطلاح کې هغه الف نون
چې هغه د اسم په اخر کې زائد وي نو دې ته ویلی شي الف نون زائدتان. ټیک ده که نه؟ اوس الف نون زائدتان دا به یا په اسم کې وي یا په صفت کې وي. که چېرې الف نون زائد په اسم کې نو الف نون زائدتان اسمي ورته ویلی شي او که په صفت کې نو الف نون زائدتان صفتي ورته ویلی شي. پوهېږئ په خبره باندې؟ که الف نون زائدتان په څه کې وي اسم کې نو څه ورته ویلی شي اسمي ورته ویلی شي او که په صفت کې وي نو صفتي ورته ویلی شي. پوه شو په خبره باندې؟ الف نون زائدتان ښه بیا تاسو ته مو دا وي چې اسم دا د څو شیانو مقابلې کې رسي. نو تاسو ته مو دا وي چې اسم د څو شیانو مقابلې کې رسي مختلفو شیانو مقابلې کې رسي. کله به اسم د فعل او د حرف مقابلې کې مطلب چې اسم د فعل او حرف نه ده. کله به اسم د لقب او د کنیت مقابلې کې رسي چې اسم د لقب او کنیت نه ده او کله به صفت مقابلې کې رسي چې اسم د صفت نه ده. پوه شو په خبرې باندې؟ بیا تاسو ته مو دا وایي که نه دا په دوه قسمه ده الف نون زائدتان اسمي وي یا به صفتي وي. نو که الف نون زائدتان په اسم کې زائد وي نو هغې پر خپل شرط درته بیانوي او که الف نون زائدتان په صفت کې زائد وي هغې پر خپل شرط درته بیانوي. نو که چېرې الف نون زائدتان په اسم کې زائد وي نو هغې پر شرط دا ده چې دا به عالم وي او دا شرط ورته ولې ولګوه ځکه چې الف نون زائدتان د کلمې په اخر کې زائد شوي دي. ٹھیک ده کنه؟ نو هغې د وجې نه څه کلر سي نو عام طور سره چې کوم شي د وجې نه څه کلر سي نو عرب غورځوي. ٹھیک ده کنه؟ عرب څه کې غورځوي مطلب چې دا په معرض زوال کې دي. په څه کې دي؟ معرض زوال کې دي غورځېږي د کلمې نه. نو د کلمات د تغیر او تبدل نه بچ کولو دپاره د دې پر شرط ولګوي چې دا به علم وي. نو مصنف درې مثالونه درکړي دي. دوه مثالونه وجودي درکړي چې شرط موجود وي پکې او یو دا چې شرط پکې نه وي. نو عمران او عثمان دا غیر منصرف دي ځکه چې دې کې دوه سببونه شته ده یو علمیت ده او بل الف نون زائدتان ده پکې. پوه شئ په خبره باندې؟ او سعدان دا اسم ربط دا غیر ده منصرف ده ویلي ځکه چې په دې کې علمیت نشته. ګایې نوما ده که نه خوص چې نوما خو نه ده که نه؟ ټیک ده؟ نو دې وجې نه دا به څه وي منصرف وي چې په دې کې علمیت نشته شرط پکې نشته. پوه شوې پې؟ وین کانتا فی صفت که چېرې الف نون زائد وي په صفت کې نو دې دپاره شرط دا ده چې دې مونث په د فعلانتون په وزن باندې نه وي. دې مونث په څه په وزن باندې نه وي؟ فعلانتون په وزن باندې به نه وي. ټیک شوه که نه؟ ښه دې مونث به څه نه وي د فعلانتون په وزن باندې نه وي لکه سکران دا به غیر منصرف وي. ویلې ځکه چې دې مونث سر سي دې مونث سکرار سي سکرانتون نر سي سکرار سي. ٹھیک ده که نه؟ فعلا په وزن باندې. ٹھیک شوه که نه؟ و ندمان دا به منصرف وي. ویلې ځکه چې دې مونث ندمانتون رسي سر سي ندمانتون رسي د فعلانتون په وزن باندې. پوه شو په خبره باندې؟ نو دا به څه وي؟ منصرف دا به منصرف وي. ټیک ده که نه؟ ویلې ځکه چې دې کې شرط نشته. منصرف څه مثالونه درکړي؟ دوه مثالونه درکړي دي. ټیک ده؟ پوه شوې؟ خامل الف و نون زائدتان هر چې الف نون زائدتان دي امکانتا فی اسم که چېرې دا وي په اسم کې نو فشرطه ان یکون عملا د دې پر شرط دا چې دا به څه وي عالم به وي. عمران او عثمان فسعدان اسم ربط سعدان نومه د ګهې ده منصرف دا به څه وي منصرف وي لعدم العلمیت دې علمیت دې نه کېدو وجې نه وان کانت فی صفت کې چې دا دواړه په صفت کې فشرط الله یکون مؤنث نو شرط دا چې نبی مؤنث دې علی فعلانه د فعلانه الفوزه باندې کسکران نو فندمان منصرفون سکران بغیر منصرف دي. ٹھیک ده که نه؟ پوه شئ؟ فندمان منصرفون ندمان چې دا به منصرف وي د وجود د ندمانتین د وجود د ندمانتین ځکه چې دې مؤنث څه په وزن باندې رسي فعلانه الفوزه باندې رسي.
بس تا ندمان دې کې دا خبره ده وسوتیم ندمان کچې د ندمانتون جمع شي نو بیا څه ده بیا دا منصرف ده خو کچېرې دا دی ندما شي ٹھیک ده کنه ندما په معنی د نادم هونه په معنی د نادم هونه نو دا بیا غیر منصرف وي ښه بیا به څه ده غیر منصرف وي ٹھیک ده کنه لیکي لیکلي دي هر شی کوم اوس لیکلي دي ندمان حریف شراب و هم نشین بزرگان ندمان مؤنث غته ویل شي د شرابو ملګری ته ٹھیک ده کنه شراب کې ساتي هغه څه ویل شي ندمان ویل شي خو کان ندما شي په معنی دی نادم هونه نو بیا به داسې وي غیر منصرف وي ښه بیا به څه وي غیر منصرف وي بس ښه